15 تاریخ د ستمبر د میاشتې د پیر په ورځ درنا ده او مونږ به ان شاء الله دې کې شرکت کوو بھرپور طریقې سره د شب قدر نه په ګڼ تعداد کې خلک شاملېږي عام ولس نه مطالبه ده چې په دې کې شامل شي قدر خلک به ان شاء الله دې ځای نه 3 بجې روانېږي کمیټه سره خوا کې د غیر یا خولې د 3 بجې به دې ځای نه ځي ان شاء الله که څوک مونږ سره اجتماعي ته ورځي نو دغه ځای کې بعضې ملګري راټولېږي په 18 تاریخ یعنی د ستمبر د میاشتې په 18 تاریخ چې کومې د درنا اعلان شوی د جماعت اسلامي د اړخه د ټول اولس نه مو دا مطالبه ده چې په دې کې شرکت وکړي او خصوصا د شب قدر تحصیل د جماعت اسلامي د کارکنانو د مرګرو د ذمہ دارانو نه علاوه د شب قدر اولس عوام نه هم مطالبه ده او د اپیل ورته درخواست دی چې په دې درنا کې شرکت وکړي او د دې درنا مقصد هم د ټولو خلکو ته معلوم دی چې موجوده وخت کې پاکستان کې کم مهنګایي ده کم افراتفری ده کم بدامني ده او کم نظام دی د دې نظام خلاف چې دا موجوده وخت کې کم طرف ته قوم روان دی او په کم اړخ یې ورچولې دی او کم مشکلاتو ته مخامخ دی د دې خلاف د حکومت وخت نه مطالبې دپاره او د دې صحیح سمت ته راوستو دپاره په 18 تاریخ د ستمبر د میاشتې د پیر په ورځ درنا ده او مونږ به ان شاء الله دې کې شرکت کوو بھرپور طریقې سره د شب قدر نه په ګڼ تعداد کې خلک شاملېږي عام ولس نه مطالبه ده چې په دې کې شامل شي او دې کې شمولیت وکړي او دا مضبوطه کړی شي او ځکه چې نن مونږ ګورو نو په پټرولیم کې انتهایی اضافه شوه او تیل ګران شو او د مهنګایۍ دا کم لهر چې دی د دې د ازالې اس روح او لار دی سره نشته لہذا زمونږ په اختیار کې دا د چې مونږ خپل احتجاج د اعلی حکامو نه وکړو او د دې دپاره جماعت اسلامي امیر جناب سراج الحق صاحب چې کوم اعلان کړی دی نو دې سره د پیښور ډیرو عوامو تاجرانو مختلف مکتبه فکر خلکو یقین دهانی ورکړی دا خو حکومت د یو خبره کوي چې دې د ریډ زون اعلان هم کړی دی چې دا ریډ زون دې کې درنه زه دا وایم چې حکومت له دا اقدامات اړو پکار نه دي ریډ زونې مټ زونې نشته او لہذا ښه ټیک ټاک درنه به کېږي او کم گورنر چې کوم اعلان کوي یا بل څوک کوي نو دا دې واپس واخیستی شي انشاءالله موږ به دا اواز قوم ته ولس ته او بین الاقوامي ادارو ته رسوو قدر خلک به انشاءالله دې ځای نه 3 بجې روانېږي کمیټه سره خوا کې د غیر یا خولې د 3 بجې به دې ځای نه ځي انشاءالله که څوک مونږ سره اجتماعي ته ورځي نو دغه ځای کې بعضې ملګري راټولېږي او ځي به څه به انفرادي ځي انشاءالله څه به اجتماعي ځي